سیدو شریف پولیسو په یو کور چاپی په دوران په مبینه توګه د زنانو بې عزتي کړې ده. منګورې په خواوشا علاقه بدکړه کې د عیسی محمد نومي تن په کور پولیسو چاپه وهلې او کور دننه ورغلي دي. پولیس ایډیشنل ایس ایس پی مهتاب ګل او نور پولیسو په مبینه توګه کور کې په زنانو تشدد کړی دی. پولیس مقامي صحافي هم وروستو پولیس سټیشن ته بوتلی او په هغه هم تشدد کړی. په دې معامله نور تفصیل اخلو د خپل نماینده نیاز احمد خان. جی نیاز احمد خان صورتحال هم خبر کړئ. جی بالکل د سیدو شریف ایس ایچ او سره د نپرې پولیسو او دغه زنانه پولیسو سره مو دلته کې محمد خالق چې د مقامي صحافي دی د وینا تر مخه د دوی کور ته ورننه وتل د دوی د خور کړه او هلته کې چې دنو دوی سره ټیک ته وارنټ مو خو بیا هم چې دنو دوی ویل چې په دغه کور کې غیر قانوني کار کیږي. کله چې دوی رااله او دغه پولیسو مخنیوي وکړو چې راز زنانه دي ست تلاشي والی نارینه دي بهري په دغه ټایم کې الغو تمزور شو او پولیسو دنو دغه کور یو او دغه مقامي صحافي دا دوانه چې دنو دغه ونیول او وینا تر مخه وروسته دوی په سیدو شریف تانې ته بوتل او هلته کې په کمره کې بند کړل او ټول پولیسو په را باندې کړل او ټیک ټاک وو هغه په زخمي حالت کې چې دنو هغه دا بیان ورکړو. په دې به دغه اړه باندې چې کله د پولیسو څخه موقف معلومولو کوشش وکړل شو هغه وی چې دوی سره ټیک ټاک وارنټ او دوی چې دنو قانوني کار کړي ولې دلته کې د قانون واکداران دوی چې د وهلو د ټاکو بیا خصوصا د دیوارۍ خیال د پولیسو کار دی او په دغه کې چې د غیر قانوني کار شوی دی. په دغه باندې ډي پی او سوات ته هم چې د شکایت رسیدلې ده هغه چې دغه کورنۍ تاسیس ته تسلي ورکړل دا چې دغه پولیس په ضد باندې به کاروایی کولای شي او تحقیقات پکې دي شي ولې کومه متاثره کورنۍ چې دا هغه چې د دړکه ورکړي ک دوی ته انصاف ملاو نشو نو دوی به سره د کوربه او د محلي روزي او د پولیس په ضد باندې بچي احتجاج کوي. دوی د وزیر اعلی پښتونخوا څخه غوښتنه کړې ده چې دوی ته د انصاف ورکړي شي. سره به دا وایم چې وړاندې په سیدو شریف کې هم دغه رنګه پولیسو حرکات چې دغه روان دي او د بېوسه خلکو سره او د عامو خلکو سره د تشدد او هغه بې جا تنګولو هغه لړۍ چې د تېرو څو میاشتو راځي روان ده او وخت په وخت دغه شکایت چې د ډي پی او سوات ته شوی دی ولې د عامو خلکو تر اوسه دا داسې په دغه کې نه ده شوې. صحیح مننه نیاز احمد خان تفصیلاتو لپاره.